وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی، وای جمعه ته چې سړی داخليږي د سلام حکم، نو که چرته خلک په ذکر اذکار یا تلاوت کې یا په نوافلو کې مصروف وي، نو دی وخت کې به سلام نه اچي. البته چې کوم خلک فارغ وي نو هغه باندې ورو سلام اچوي شي. یو بل سوال کړی دی، وای چې د طاووس د مارغه دا باندې بعض خلک په قران کریم کې دي، نو دا عمل نه مطلوب دی او نه ممنوع دی. معنا دا ده چې کچا کې خود نو پروا نه کوي او پکې خودو کې ثواب نشته ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس 4 رکعات سنت کوي او د پاولو 2 رکعاتونو کې سورته فلق او ناس وایي، نو په دویم او دریم کې په دریم او څلورم کې دم دا وایي. یا مثلا په اول رکعت کې سورته فلق ویلې، په دویم کې دی سورته فلق وایي او په آخري دوه کې دی بیا سورته ناس وایي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس په دریم رکعت کې تشهود شروع کی، یعنی د قیام په حالت کې د تشهود شروع کی، عبده و رسوله ته ورسیږي، بیا ورته یاد شي، بیا الحمد شروع کی، نو دغه صورت کې سجده سهو لازميږي. دا مسله یاد لرئ چې کله سړی په قاعده کې سورته فاتحه وایي یا په قیام کې تشهود وایي، نو دواړو صورتونو کې سجده سهو لازميږي. او د دویم سوال جواب دا دی چې کله ته داسې سهو په مانځ کې وکي، داسې غلطي درنه وشي چې هغه موجب د سجده سهو وي، مثلا ترک د واجبو، نو بیا دغه صورت کې به تخامخا سجده سهو کوي، د مقتدیانو خبرو ته به نه ګوري، بلکې تا باندې لازمه ده چې ته سجده سهو وکړي. او که د ودې نه کړه نو د مقتدیانو د منځ هغه چې کومه ګناه ده چې د هغې منځ ونه شو، نو هغه هم په تا باندې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یصلون بكم فإن أقاموا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. دا امامان به تاسو ته منځونه درکوي، کچرې د دوی منځونه صحیح و نو ستاسو هم صحیح دي، او کچرې د دوی منځونه خطا و نو ستاسو ذمہواری دا په امام باندې ده. نو دا پښتو کې چې مثال دی الا بلا برگردن مولا، نو دا دغه حدیث تشریح ده. نو به هر حال که موجب د سجده سهو وي ته به خامخا سجده سهو کوي، دا غي د خبرو ته هیڅ اعتبار مه ورکوه، ته امام اعتبار ستا وینا ته ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس د ماښام لمونځ کوي یوازې، د دویم رکعت کې قاعده ونه کړي، دریم ته پاسېږي او بیا وایي څلورم به کوي ورسره، نو د ماښام 4 رکعات دي که 3 رکعات دي؟ چې اوله قاعده یې ونه کړه 2 رکعاتو نه پس د دریم رکعت به وکړي او بیا به قاعده وکړي، سجده سهو به وکړي، مونځ صحیح ده. او که چېرته ستاسو دا مطلب وي چې دریم رکعت نه پس قاعده ونه کړي نو 4م ته پاسېږي، بیا به 4م نه یو ځای کوي ورسره، بېرته به کښېني او سجده سهو به وکړي، مونځ صحیح ده. بل سوال کړی دی، وای چې یو کس روټۍ ته ناست وي او اذان شروع شي، نو دی به د اذان جواب ورکوي، نو د اذان جواب خو څه ګران نه دی، که ورې نه که دی په روټۍ کې مصروف وي نو پروا نه کوي، او که دی فارغ وي د اذان د کلماتو جواب په اسانۍ کوی شي نو ښه خبره ده چې ویږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس بل ته پیسې ورکړي، دی ورته وایي چې زه ستا په دې پیسو باندې مال راوړم او کال کې تا ته دومره ګټه درکوم. دا چې ورته معینه کړي چې مثلا 10,000 کال کې ګټه درکوم یا 1,00,000 روپۍ ګټه درکوم، دا ناروا دي، بلکې تعین د حصې به کوي چې دې پیسو څومره وګټلې، نیمې ستا نیمې زما، یا 1 برخه زما 2 برخې ستا، یا 2 برخې ستا 1 برخه زما. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس
د څلور رکعات سنت په ځای باندې پنځه وکي نو که څلورم نه پس قاعده کړي او بیا پنځه مې وکړه او بیا اخر کې سجده سهو وکړه نو بس سنت ادا شو او کنا قاعده نه کړي پنځم رکعت وکړه نو بس دا مونږ بیا ټول نفل وګرځید بل رکعت به مر سره یو ځای کې شپږ رکعات به کې دا به ټول نفل شي سنت به بیا دوباره کوي